بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي ویلاګ سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو خبر به کوو د افغانستان او د پاکستان. دې نه مخکې هم موږ په افغانستان او په پاکستان باندې خبرې کړې وې چې کله راسې نه دغه بارډر بند شو، بیا ورپسې دغه تجارت بند شو، بیا ورپسې د افغان کډوالو یو سلسله شروع شوه. پای کې چې کوم د دې هغه ناستې و په دوحه او ترکي دې ځینو کې په هغه ناستې باندې موږ خبرې اترې کړې دي. خو اوس یو ځل بیا د افغانستان او د پاکستان چې کوم هغه تاوتریخوالی دی هغه مخې ته راغلی دی. پاکستان لخوا ورته بار بار دغه وینا شوې وه چې تاسو د افغانستان چې کومه خاوره ده هغه د پاکستان خلاف نه استعمالیږي، خو د هغې نه باوجود هم د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمال شوه. که موږ وګورو په باجوړ کې پیښه مخې ته راغلې وه، بیا په بنو کې راغلی وه، داسې په اسلام آباد کې پیښه مخې ته راغلی وه. په هغې کې چې کوم شناخت شوی دی هغه مخې ته ایویډنس او پروف مخې ته راغلی دي، نو هغه چې کتلی شوي دي نو په هغې کې افغانستان د افغاني چې کوم کس دی هغه ملوث دی. ویلی کېږي دا چې د افغانستان لخوا چې مونږ په هغې باندې مطلب بندیز هم لګولی، ورته ویلي هم دي چې تاسو به دغه کاروئ یوازې د پاکستان خلاف نه، د چا خلاف به هم د افغانستان خاوره نه استعمالوئ. خو عمل درآمد تر دې دمه پورې ونه شو. موږ وکتل چې 3 پیښې مخې ته راغلي دي، هغه چې کوم پیښې دي نو په هغې کې د افغانستان کس ملوث دی. اوس به لږه خبره په دې باندې وکړو چې کوم دغه ریسنټلی کوم ایشو راغلی وه د پاکستان لخوا چې کومه د هغه چې د طالبانو کومې هغه ټکانې دي په هغې باندې حمله شوې وه، هغه ټکانې بندې کړلې شوي دي، ختمې کړلې شوي دي. په هغې باندې اوس د افغانستان لخوا د افغانستان چې کومه میډیا ده، کوم صحافیان دي، هغې ته یو پیغام جاري کړی دی چې تاسو به د هغه ځي کوریج نه کوئ او نه به هغه ځي ته ځئ. دغه کوریج نه کول، په دغه کوریج باندې بندیز لګول، د دغه ځي ته څوک پرېښودل نه، دغه کې څه داسې مین خبره ده چې په میډیا باندې بندیز لګي، هغه هم د افغانستان خپله میډیا چې کومه ده هغې ته ویلې کېږي دا چې تاسو به د هغه ځي کوریج نه کوئ. موږ څه تصویران د هغه ځي وکتل، څه ویډیو مخې ته راغلی و چې کوم هغه ځي باندې کومه حمله شوې ده، د هغې چې کوم تصویران دي هغه هم مخې ته راغلي دي. خو حل یې څه دی؟ د دې حل به سره وځي د پاکستان او د افغانستان چې کوم دغه مسلې دي، دغه که تجارتي اړخ دی، که دغه د بارډر اړخ دی، که دغه نور کوم د پاکستان لخوا مطالبات دي یا د افغانستان لخوا د پاکستان نه څه غوښتنې دي، د دې حل څه دی؟ د دې ناستې به کله کېږي؟ د دې حل به راوځي څه؟ که یو خوا موږ وګورو نو غیر قانوني افغانیان په پاکستان کې د 13-50 کالو راسې چې کوم دی نو هغه ژوند کوي لګیا دی. اوس د پاکستان لخوا په هغې باندې غږ شوی چې تاسو خپل ملک افغانستان ته لاړ شئ. یو خوا موږ ګورو چې د افغانستان صورتحال داسې دی، مطلب هلته کې نه کاروبار شته دی، نه تعلیم شته دی، نه صحت شته دی. یو خوا صورتحال خراب دی، بل خوا چې کوم دی نو د پاکستان سره چې کوم اړیکې دي هغې ورانې کړي دي. بل خوا موږ ګورو چې د پاکستان کې چې کوم غیر قانوني افغانیان زموږ وروڼه دي هغه بیرته واپس خپل وطن ته لیږلی کېږي لګیا دی. نو نه پوهېږو چې د دغه مسلې حل به سره وځي او دغه خبرې به کینی څوک. اخر په دغه افغانستان او پاکستان په منځ کې داسې څوک دي چې دغه خبره سر ته نه رسي، د دغه خبرې حل نه راوځي، دغه مسلې ختمیږي نه. تاسو وګورئ چې څه د پاسه 4 یعنی مطلب زه به دا ووایم چې څه کم 15 میاشتې پوره کېږي چې دغه بارډر بند دی، دغه تجارت ترنه متاثره دی، روژه روانه ده، اختر ورپسې را روان دی. دې نه مخکې هم یو ویډیو په سوشل میډیا باندې ډېره مخې ته راغلی وه چې د ټرک یو ډرایور دی هغه فریاد کوي او د هغه خیرې کوي لګیا دی چې هغه دواړه حکمران ته کوي، که هغه د پاکستان دی که د هغه افغانستان دی. ویلې کېږي دا چې دلته کې ګاډی په ولاړه باندې خرابېږي، چې کوم په دې کې سامانونه وو خو الریډي خراب شو. په دغه ګاډي سره د 4-5 کسانو چولې روانې وې، هغه چولې بند شو، د کور دغه روزګار یې ختم شو. مطلب ګاډي ټایرونه په ولاړه باندې خرابېږي ځکه چې هغه غټ ګاډي دي، د هغې مشینري خرابېږي. نو دغه د افغانستان صورتحال هم دغسې دی، د پاکستان هم دغسې دی. تجارت لخوا که موږ وګورو نو پاکستان هم ډېر زیات متاثره دی او افغانستان هم متاثره دی. اوس افغانستان چې کوم خپل تجارتي لارې دي هغه د ویلې کېږي دا چې د انډیا سره شروع کړي دي او شروع کوي یې لګیا دی.
هغه میډیسن چې کوم به د پاکستان نه افغانستان ته تله اوس هغه میډیسن ته هم 2 نمبر ویلی کېږي. هغه هسپتالونه چې د افغانستان نه به خلک پاکستان ته راتلو د پاکستان غټ غټ هسپتالونه چې خرچې هم ډېرې زیاتې دي او په دغه هسپتالونو کې به زمونږ د افغانیانو وروڼو علاج کېدو. د افغانستان نه به راتلو هغه هسپتال ته هم 2 نمبر ویلی کېږي. نو لکه دغسې قسمه پراپیګنډې جوړول ټیک دا د ریاستونو د حکومتونو خبرې د خپل منځ کې، خو د دې نه علاوه چې دا کم خلک د افغانستان او د پاکستان منځ کې غلط میسج پیلاوي یا که هغه په سوشل میډیا باندې دی یا ایکس وائی زیډ چې په هر څه باندې دی، نو هغې ته زما دغه یو ریکویسټ دی چې دغه میسج خورول یا د یو بل منځ کې اختلافات راوستل دغه الټا نفرت زیاتی او مینه چې کوم دی هغه کمی. مونږ وکتل چې د افغانستان او د پاکستان دا په تاریخ کې په پیل ځل دومره ټایم لا بارډر هم بند دی، تجارت هم بند دی، چې څومره هم خپل منځ کې تګ راتګ دی یا خپل منځ کې څه هم روزګار دی څه قسمه هغه ټول هر څه بند دي. بارډر صرف او صرف د افغان کډوالو لپاره کلو دی. داسې که موږ د سټوډنټانو خبره وکړو نو سټوډنټان هم فریاد کوي که په پاکستان کې دي نو هغې ته داخلې نه میلاویږي، چې کم دي هغه هم فارغه کړي دي سکول د کالجونو د یونیورسټیانو نه، اوس هغې هم نه پوهېږي چې موږ به څه کوو. نو دغه صورتحال روان دی. د افغانستان حکومتي چارواکو له پکار دی چې په خپل ملک باندې سوچ وکړي، په خپل ولس باندې سوچ وکړي، د خپل ولس سهولت ته وګوري، خپل ولس له روزګار ورکړي، خپل ولس له داسې تعلیم ورکړي، خپل ولس له صحت ورکړي چې خپل ولس ته خوشحاله شو چې کوم غیر قانوني افغانیان په پاکستان کې ژوند کوي چې هغه خپل ملک افغانستان ته په خوشحالۍ باندې لاړ شي. مونږ اکثر له لاړ شو بورډ بازار کې د خلکو سره خبرې کوو نو هغوی هم دغه بار بار وینا کوي چې مونږ ته په افغانستان کې خپل ځینه نه دي معلوم چې مونږ د کوم ځای یو. مونږ ته به داسې پته لګي چې مونږ افغانستان ته لاړ شو مونږ به کاروبار څه کوو، مونږ ته به هلته روزګار څه میلاویږي، آیا مونږ ته به هلته زموږ بچو ته به تعلیم میلو شي که به میلو نه شي، آیا هلته صحت چې کومې معاملې دي هغه ټیک دي که ټیک نه دي. نو تاسو وګورئ چې دلته په پاکستان کې هر سړی خپل حق دپاره احتجاج هم کوي او روډ ته هم راوځي، خو په افغانستان کې در دې دمه مونږ دغه شیز ونه کتو چې یو کس خپل حق دپاره راوځي. هلته به حق څوک څه وغواړي چې تاسو وګورئ د ښځو په هر یو شیز باندې بندیز. که یو ښځه فرض کو په کور کې یوازې یو هغه بازار ته راوځي خپل سودا دپاره نو په هغې باندې هم بندیز دی. په ټکسي کې یوازې نشي راوتی په هغې باندې هم بندیز دی. کم کم فریاد دی یا کمې کمې خبرې چې هغه به مونږ په دغه ویډیو کې تاسو ته وایو، خو دغه ویډیو باندې کمنټس هم خلک کوي او هغه خلک پې کمنټس کوي چې کم د افغانستان کې ژوند نه کوي، د افغانستان نه بهر ژوند تېروي. نو زه هغه خلکو ته وایم چې تاسو راشئ، تاسو په افغانستان کې ژوند تېر کړئ، تاسو د افغانستان کې زیات نه یو میاشت تېره کړئ، تاسو د هغه ولس یو اواز جوړ شئ. تاسو وګورئ چې آیا په افغانستان کې څه روان دي، دا حقایق دي که دروغ دي. زه دغه خبرې نه کوم چې په افغانستان کې کارخانې نشته، زه دغه خبرې نه کوم چې په افغانستان کې تعلیم او صحت نشته، زه دغه خبرې نه کوم چې په افغانستان کې روزګار او خلکو ته سهولت نشته دی. دا هغه خلک خبرې کوي چې کم زما غیر قانوني افغاني رور په پاکستان کې ژوند تېروي، دا هغه خلک دا خبرې کوي. دا زه نه کوم چې مطلب په افغانستان کې یو شیز هم نشته، دا هغه زما غیر قانوني افغاني مشر هغه خبره کوي کوم چې په بورډ بازار کې روزګار کوي. دا د هغې د خولې خبرې دي چې په افغانستان کې هیڅ قسمه روزګار هیڅ قسمه فیسیلیټیز نشته. مونږ ته که چیرې مونږ ته فیسیلیټیز وی، مونږ ته روزګار وی، نو مونږ یو منټ هم پاکستان کې نه تېرولو. خیر خبره لاړه د کډوالو اړخ ته، خو زموږ خبره روانه وه د افغانستان او د پاکستان په جنګ باندې. الله دې نه کړي، الله دې نه کړي چې کوم دغه سلسلې روانې، الله دې وکړي چې دغه خبرې ختمې شي، ځکه چې نفرتونه نه دي کول پکار، یو بل سره مینه محبت پکار دی. ګاونډي هېواد مسلمان ملکونه دي، مونږ له پکار دی چې مونږ یو ځای شو، مونږ د دې مونږ نه چې څومره مطلب زمونږ پکې څومره برخه جوړېږي چې مونږ واچو، که داسې پکې د نورو څه برخه جوړېږي چې هغه واچوي. خو دا مشرانو له پکار دی چې را یو ځای شي او دلته کې کښېني، په دې متفقه یو فیصله وکړي، چېرته کول ټیبل کانفرنس وکړي، راغونډ شي
دا یوازې نه په پاکستان باندې نه یوازې په افغانستان باندې چې دغه خبره سرته ورسي، خو چې کوم مطالبات دي او جایز مطالبات دي د پاکستان نو پکار دا چې هغه افغانستان ومني، او که د افغانستان څه جایز مطالبات دي پکار دا چې هغه پاکستان ومني. که دغه مطالبات ومنلی شو نو یقینا چې دغه سلسلې به ختمې شي او دغه چې کوم بارډر دی دا به هم کلو شي، تجارت به هم کلو شي، د خلکو روزګار به هم روان شي او ولس به خوشحاله هم شي. دا زموږ نانی ولاګ در بل ولاګ پورې مالو زما ټینګ راکړي اجازه د لوی الله پامان.